بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د هدایت النحوی سبق نمبر 14 دی او نن به ان شاء الله مونږ د اسم معرب څلورم قسم وایو. د دې نه مخکې مونږ د اسم معرب درې قسمونه ویلي دي. کوشش وکړو چې د هغې ورسره مختصر دوهریم کوو. اول قسم هم د اسم معرب ویلی دا نهه قسمونه دي. وهي 9 اصناف. 9 قسمه دي د اسم معرب د اعراب قسمونه 9 دي. نو اولنی قسم پکې د اسم مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح د دې اعراب به څنګه وي چې حالت رفعی کې به ضمه وي، حالت نسبی کې به فتحه وي، حالت جری کې به کسره وي. مثال لکه زید جاءنی زیدن دا حالت رفعی شو. رأیت زیدن دا زیدن چې حالت نسبی شو او مررت بزیدن دا حالت جری شو. دویم د دغه د اول قسم دویم یو بل دی جاری مجرا صحیح، قائم مقام صحیح ورته وي. داسې اسم چې اخره کې حرف علت وي او مخکې حرف ساکن وي لکه دلون. نو حالت رفعی کې به د دم ضمه وي، حالت نسبی کې فتحه او حالت جری کې کسره لکه جاءنی دلون، رأیت دلون، مررت بدلون. دغه شان زبیون هم دی. او په دې اول نمبر قسم کې یو دریم اسم دی د هغې ته وایي جمع مکسر منصرف. جمع هم دی، مکسر هم دی، جمع سالم نه ده بلکې جمع مکسر ده او منصرف ته غیر منصرف نه ده. لکه رجالن نو حالت رفعی کې رجالن ضمې سره، حالت نسبی کې رجالن فتحې سره، حالت جری کې رجالن کسرې سره. اوس د اسم معرب دویم قسم، د اسم معرب دویم قسم دی چې حالت رفعی کې به ضمه وي او حالت نسبی او جری دواړو کې به کسره وي. او دا به کم یو اسم سره خاص وي؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم نو دا جمع مکسر ته ووته. نو حالت رفعی کې به وي مسلماتن، حالت نسبی کې به مسلماتین وي، حالت جری کې به مسلماتین وي. ټیک شوه؟ نو نسبی او جری کې به یو شانتي وي، کسرې سره به وي. نو لکه مثال دی جاءنی یا جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن. ٹھیک شو؟ او دریم نمبر قسم دی چې حالت رفعی کې به ضمه وي، حالت نسبی او جری دواړو کې به فتحه وي. او دا چا کمې سره خاص دي؟ جمع سره نه بلکې غیر منصرف اسم سره. غیر منصرف اسم سره دا خاص دي. نو غیر منصرف اسم چې وي نو منصرف ته ووتو. نو اول نمبر قسم څه شی دی؟ دغه دی عمرو. مثال دی عمرو نو حالت رفعی کې به عمرو وي، حالت نسبی کې به عمره وي، حالت جری کې به عمره وي. ٹھیک شوه؟ په غیر منصرف باندې زیر نه راځي نو حالت جری کې به زبر راځي. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. نن موږ څلورم نمبر قسم وایو. څلورم نمبر قسم الرابع د اسم معرب د اعراب څلورم قسم. الرابع د اسم معرب د اعراب څلورم قسم. ان معنا ده چې یکون معنا ده وي. نو چې کله ان په مضارع باندې داخل شي نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې د ان د مضارع نه مخکې ولګي که نه دا یکون مضارع ده، فعل مضارع ده، اوله صیغه ده. نو د دې نه مخکې ان ولګېدو نو موږ وایو یاره دا ان په مضارع داخل شو. چې مخکې ته ولګي نو موږ علمي انداز کې وایو یاره دا ان په مضارع داخل شو. نو دا ان چې دی دا په دې مضارع باندې داخل شو نو د دې معنی مصدر ته واړوله. نو د دې معنی ده کېدل. الرفع رفع کېدل. یعنی مونږ بیا ځان ځلې ووې چې وي الرفع رفع بالواوي واو سره، یعنی حالت رفعی کې به واو سره وي. رفع به واو سره وي، رفع به واو سره وي، رفع به واو سره وي. یا داسې وایه حالت رفعی کې به واو سره وي، حالت رفعی کې به واو سره وي. دې نه مخکې اعراب حرکتي و، اعراب حرکتي لفظي و. اعراب حرکتي اعراب درې قسمه دي. یو ته اعراب حرکتي لفظي وای، یو ته اعراب حرفي لفظي وای، یو ته اعراب تقديري وای. دا درې قسمه اعراب دي. نو مونږ اعراب حرکتي وي لکه زبر سره، زیر سره، پیش سره، هغې ته اعراب حرکتي وای. او اوس په مونږ واو الف یا دې ته اعراب حرفي وای. نو ان يكون الرفع چې حالت رفعی کې به وي بالواو واو سره، والنسب او نسب به وي بالالف الف سره. نسب به الف سره وي. که داسې وي چې نسب کې به الف سره وي یا نسب به الف سره وي، او که داسې وي حالت نسبی کې به الف سره وي، حالت نسبی کې به الف سره وي. والجر بالياء او جر به یا سره وي، جر به یا سره وي. یا داسې وایي حالت جری کې به یا سره وي، حالت جری کې به یا سره وي. نو ګورئ څلورم نمبر قسم څنګه دی چې حالت رفعی کې به واو وي، حالت نسبی کې به الف وي، حالت جری کې به یا وي.
حالت رفعی کې به واو، حالت نسبی کې زبر، او حالت نسبی کې به الف، زبر نه الف، او حالت جری کې به یا وي. ٹھیک شوه. ويختص او دا اعراب خاص دي، ويختص او دا اعراب خاص دي بالاسماء. اسماء د اسم جمع ده، اسماء چې دا د اسم جمع ده. اسم یو اسم ته وایي، اسماء د دوو نه زیاتو ته وایي. ٹھیک شوه. نو بالاسماء اسمونو السته شپږ اسمونه دي، هغې سره دا اعراب خاص وي چې دا شپږ اعراب چې دي که نه، دا شپږ اسمونه چې دي، دا شپږ نومونه دی چې کله حالت رفعي کې وي نو واو سره به راځي. حالت رفعي کې به اعراب څنګه ښکاري؟ واو سره به وي. حالت نسبي کې به اعراب الف سره وي. حالت جري کې به اعراب یا سره وي. خو ګوره دې کې یو څو شرطونه دي د شپږو اسمونو لا، چې دا به مکبره وي. مکبره په داسې حال کې چې دا به مکبره وي. مکبر کوم اسم ته وي چې د هغه تصغیر نه وي شوی، لکه رجل دی، رجل فرض کا رجل دی که نه، رجلون چې د ده تصغیر وشي دا به ویل کېږي رجیلون. نو دا رجیلون دا تصغیر دی، او رجلون دا مکبر دی، د ده تصغیر نه دی شوی. اوس وګورئ، ابون دی، ابون دا اخون دی، اخون دا اخون یو اسم دی، نو دا مکبر دی. او چې کله د ده مصغر جوړ کړي نو اخیون بشي. اخیون وګورئ، نو دا اخیون مصغر دی. نو وایي چې تصغیر به نه شوي، مکبر به وي، تصغیر به نه شوي، مکبر به وي، مصغر به نه وي. او موحدتا معنا چې واحد به وي، تثنیه او جمع به نه وي. نو ګورئ د اخون چې دی که نه، دا اخون واحد دی. ټیک شوه. د ده تثنیه چې دی اخوانې راځي، اخوانې. ټیک شوه. او جمع اخوتون راځي، اخوتون. نو وایي چې تثنیه او جمع به نه وي، بلکې دا واحد به وي. واحد موحد معنا ده چې واحد به وي. مکبر معنا ده چې تصغیر به نه وي شوي، مکبر به وي. ٹھیک شوه. او مضافتن معنا ده چې مضاف به وي، مضاف به وي، بغیر د مضاف به نه وي. او څلورم شرط سره چې الی غیر یا المتکلم، چې د یا متکلم نه علاوه طرف ته به دغه وي، مضاف وي. چې یای متکلم طرف ته به مضاف نه وي. نور د یای متکلم نه علاوه چې څومره ضمیرونه دي د حالت جری والا، ګوره هو، هما، هم، ها، هما، هن، که، کما، کم، کی، کما، کننا، یا د واحد متکلم والا راځي یا، او د تثنیه و جمع متکلم والا راځي نه. نو دا یا به تیو باسي، د یا طرف ته به نه مضاف کې، د دې یا نه علاوه نور ټولو طرف ته مضاف کوه. هو طرف ته مضاف کا، هما طرف ته، هم طرف ته، ها طرف ته، هما طرف ته، هن طرف ته، کا، کما، کم، کی، کما، کننا دې طرف ته کا. او یا طرف ته نه مضاف کې، یا د پاره به نه مضاف کې. لکه ګورئ دا ابون دی، موږ سره ابون دی. نو دا ابون چې دی که نه، د یا طرف ته به نه مضاف کې. که دا د یا طرف ته مضاف که که نه، نو د دې اعراب به تقدیري وي. ګورئ دا ابون چې یا طرف ته مضاف کې، نو دا به ویل کېږي ابي. اب مضاف ته دا یا مضاف الیه دی، نو دې یا طرف ته به نه مضاف کې. اوس د دې نه علاوه که دا مضاف کې ها طرف ته، نو دا بیا داسې وی ابو هو، ابو هما، ابو هم، ابو ها، ابو هما، ابو هن، داسې ورپسې ځه، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابوکې، ابوکما، ابوکنه. ٹھیک شوه. خو ابي طرف ته به نه مضاف کې. که ابي طرف ته مضاف که نه، نو بیا به د دې اعراب تقدیري وي. حالت رفعي کې به هم ابي وي، حالت نسبي کې به هم ابي وي، او حالت جري کې به هم ابي وي. ٹھیک شوه. دا چې کوم موصول کې ابوه، ابوهما، ابوهم، ابوها، ابوهما، ابوهن، دا ټول حالت رفعي دي. ٹھیک شوه. او د دې حالت نسبي به راځي اباها، اباهما، اباهم، اباها، اباهما، اباهن، اباکا، اباکما، اباکم، اباکی، اباکما، اباکنه. اوس د دې حالت جری واخله، ابي، ابيهو، ابيهما، یا ابيهِ، ابيهما، ابيهم، ابيها، ابيهما، ابيهن، ابيكا، ابيكما، ابيكم، ابيكي، ابيكما، ابيكن. اوس ابي بنوي،
ابینا به وي نو حالت رفعي کې به واو سره وي، حالت نسبي کې به الف سره وي او حالت جري کې به یا سره وي. خو شرط پکې راغلی چې د یای متکلم طرف ته نه مضاف کې. ٹھیک شو؟ نو موږ ته دا قوي چې ويختص دا اعراب دا حالت رفعي کې واو، حالت نسبي کې الف، حالت جري کې یا، دا خاص دي، دا اعراب خاص دي بالاسماء السته شپږو اسمونو سره. خو په داسې حال کې چې دا به مکبرتن مکبر به وي، موحدتن واحد به وي، ٹھیک شو، واحد به وي، او مضافتن مضاف به وي الی غیر یا المتکلم، یا متکلم نه علاوه طرف ته، یا متکلم نه علاوه بل یو اسم یا یو بل یو ضمیر طرف ته به مضاف وي. ٹھیک شو؟ وهي او هغه اسماء سته. اوس دا اسماء سته د هي دا هي چې دا دی اسماء سته طرف ته راځي دي چې دا اسماء سته وهي معنا او هغه، یعنی دا اسماء سته. اخوک یو اخو دی، اخو. ابوک ابو دی. هنو دی. حموکی حم دی. او فوک فمون دی. او ذو مال مال والا. نګورئ اخو که معنا د ستا ورور، ابو که معنا د ستا پلار، هنو که معنا هن چې دی هن که نه، هر یو داسې څیز چې د هغې بیانول یا د هغې ذکر کول یو عیب وي، عیب. نو شرمګاه بیانول هم یو عیب دی. نو دلته هن چې دی دغه څیزونو ته وایي. ټیک شو؟ هنو که معنا د ستا شرمګاه، او هم نه دی، هم دا د ښځې چې کله واده وشي د سړي که نه، نو د ښځې چې کوم د خاوند طرف نه رشته داران وي که نه، هغې ټولو رشته دارانو ته هم وایي، او یا د سړي د دې خاوند رونو ته هم لیورونه چې ورته موږ ورته لیور وایو، نو هغه د ښځې دپاره دغه لیور هم لیور ته هم ویلی شي. نو دلته کې موږ ځکه د کاف د مؤنث دغه ضمیر واخیستو. حموکي معنا ستا لیور، حموکي معنا ستا لیور. نو دا حموکیم دا مجرور کاف واغستو. وفوکا او ستا خوله، فمون چې دی فمون دا خولې ته وایي. نو دا چې کله مضاف شي نو فو به واو سره به راځي حالت رفعي کې، او ټیک شو. حالت نسبي کې به فا سره راځي، الف سره، فاکا. حالت جري کې به یا سره راځي، فیکا. ٹھیک شو؟ نو وفوکا او ذو مال، ذو مال معنا مال والا، ذو مال معنا سره مال والا. تقولو توای جاءنی اخوکا، جاءنی معنی زما خواله راغی، اخوکا ستارور. نو اخو مضاف ته، کاف مضاف الیه، مضاف الیه، جاء فعل لپاره فاعل شو، او رأیتو فعل فاعل دی، او اخاکا اخا مضاف ته حالت نسبی دی، او کاف مضاف الیه دی. مضاف الیه دا د رأیتو فعل فاعل لپاره مفعول شو، نو دا اخا ویل کیږي. نو حالت یعنی چې کله مفعول وي نو اخاکا به ویل کیږي، چې کله فاعل وي نو اخوکا به ویل کیږي، چې کله مفعول وي نو اخاک به ویل کیږي، او چې کله مجرور وي نو اخیک به ویل کیږي. مررتو فعل فاعل دی، معنا زه تیر شوم. بی اخیکا با حرف جر دی، نو د دې د وجې دا اخون چې دا اخی شو، اخی مضاف او کاف مضاف دی. نو اخیکا بی اخیکا ستا پرور، ستا پزور. وکذا او دغه شان البواقی معنا د باقی مثالونه هم دي، لکه موږ خو صرف د اخو د اخ مثالونه واغسته که نه، نو دغه وایي چې دقه شان دا باقي مثالونه هم تاسو ولیکئ. جاءني اخوکا دا خو شوی دی، نو ته اوس ورسره دا دویم واخله. جاءني ابوکا، رأیتو اباکا، مررتو بأبيك. اوس هنون واخله. جاءني هنوكا، رأيتو هناكا، مررتو بهنيكا. اوس هم واخله. جاءني حموكي، رأيتو حماكي، مررتو بحميكي. او فو واخله. جاءني فوكا، رأيتو فاكا، مررتو بفيكا. او ذو مال واخله. جاءني ذو مال، رأيتو ذا مال، مررتو بذي مال. ٹھیک شو؟ نو دقه معنی ده د کذل بواقی معنی چې دا د باقی مثالونه هم دقه شانتي دي، دا که څنګه چې د اخوک او اخاک او اخیک دی، نو دقه شانتي ابوکا اباکا ابیکا، هنوکا هناکا هنیکا، حموکا حموکی حماکی حموکی، او فوکا فاکی فوکی، فوکا فاکا او فیکی، او دقه شان ذو مال ذا مال ذی مال. دغه کذل بواقی دغه مطلب دی. اوس ګورئ د اعراب حرفي لفظي دی، دا اعراب حرفي لفظي دی. دا ګوره د حرف ته واو یو حرف ته، حالت نسبی کې به واو وي نو دا واو یو حرف ته، حالت نسبی کې به الف وي دا الف یو حرف ته، حالت جری کې به یا وي نو یا یو حرف ته. نو اعراب حرفي لفظي معنی حالت رفعي کې به واو سره وي لکه ابو، حالت نسبی کې به الف سره وي لکه ابا، حالت جری کې به یا سره وي لکه ابي. ٹھیک شو؟ چې کله مضاف وي. اوس وایي د اسماء سته مکبره د اعراب څلور شرطونه دي چې دا
حالت رفعی کې به ووي، حالت نسبی کې به الف وي، حالت جری کې به یا وي. دغه شپږو اسمونو سره به دا خاص وي. سته معنی د شپږ، مکبر معنی چې مکبر وي، تصغیر نه وي شوی. نو د هغه اسماو دپاره شپږ څلور شرطونه دي. لکه ګورئ مکبر به وي، ټیک شوه، مصغر به نه وي، او واحد به وي، تثنیه او جمع به نه وي، مضاف به وي، بغیر د مضاف نه به نه وي، او د یای متکلم نه علاوه بل یو اسم یا ضمیر طرف ته به مضاف وي. ټیک شوه. نو لکه جاءني اخوک، اخو چې دی دا مضاف دی، مضاف دی، او دا کاف مضاف الیه دی، مضاف الیه دی. ټیک شوه. دا اخو چې دی حالت رفعی کې واو سره دی، او حالت نسبی کې به وي اخاکا، الف سره به وي. حالت جری کې به وي اخیکا، اخی، اخی، حالت جری کې به اخی وي. ټیک شوه. نو ګورئ دا اخ چې دی که نه دا واحد هم دا مکبر دی، مصغر نه دی. ټیک شوه. او واحد دی، تثنیه او جمع نه دی. مضاف هم دی د کاف ضمیر طرف ته، او د یا متکلم نه علاوه بل دا کاف ضمیر یا متکلم نه دی، بلکې دا د یا متکلم نه علاوه یو بل ضمیر دی. ټیک شو. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ. اوس درته قرآني مثالونه لیکم. او ابونا شیخ کبیر، دا د سورې قصص د آیات یو ټوکړه ده. ابو چې دی مضاف دی، نا مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مبتدا شو، نو مبتدا همیشه مرفوع وي، نو ابو حالت رفعی کې راغی، او شیخ کبیر ولا موصوف صفت دا ولا خبر شو. وجاءو، جاءو فعل فاعل دی، او ابا چې دی دا ابا مضاف دی، هم مضاف الیه، نو دا مضاف مضاف الیه ولا مفعول شو، او مفعول حالت نسبی کې وي. او دا ابا چې دی دا د اسماء سته مکبره نه یو اسم دی، او د حالت نسبی کې الف سره وي. نو ابا دلته کې ابو دی، حالت نسبی کې بیا ابا دی، حالت رفعی کې ابو دی، حالت نسبی کې ابا دی. او حالت جری کې ګورئ رجعو الی ابیهم، ابي وګورئ دلته ابي، دا ابي مضاف دی، او دا هم مضاف الیه، نو مضاف مضاف الیه د الی حرف جر دپاره مجرور شو. ٹھیک شو. نو ګورئ دلته کې موږ سره د قرآن پاک نه مثالونه راغله. ابونا شیخون کبیر، ابونا، ابو مضاف، نا مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، ابو حالت رفعی دی، ابو حالت رفعی دی او مضاف دی، او نا مضاف الیه دی والله. او جاءو ابا، ابا مضاف دی، حالت نسبی دی، ځکه حالت نسبی کې الف سره وي، او هم مضاف الیه دی. رجعو الى حرف جر دی، ابي مضاف ته هم مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا مجرور شو د الى حرف جر دپاره. ټیک شو. نو دا وګورئ دا زموږ سره د اسم معرب د اعرابو څلورم نمبر قسم، او امید دی تاسو به انشاءالله په دې باندې پوه شوي یئ. تاسو د ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ، او دغه سکرین شاټ بیا ځان سره کاپیانو کې ولیکئ، دا مثالونه ورسره ولیکئ، نو انشاءالله تاسو ته به دا ډېره فایده درکړي. او بیا یو ځل دوباره هم واورئ. نو ما لفظي لفظي ترجمه هم لیکلې ده، او ورسره مې درته مثالونه د قرآن نه مو لیکل، داسې دا نور مثالونه مې هم درته بیان کړل. امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.